ملګرو دوستانو سلامونه. الله دې وکړي چې د روژې د مبارکې میاشتې په برکت روغ جوړ یې، صحتمند یې، خوشحاله یې، او الله پاک دې موږ ټولو ته ډېر همت راکړي چې دې مبارکې میاشت نه څومره روحاني ګټه پورته کولی شو، څومره عبادتونه کولی شو، ختمونه کولی شو، نفلونه کولی شو، هغه وکړو. خو ویډیو په دې کومه چې خبره د ترانې ده، د هغه ترانې چې په هر کلی کې د پرایمري سکول کې او په میډل سکول کې او په های سکول کې که د هلکانو که د جینکو هر سهار ویلی شي او څوک پې سره مخه نالي. په اسلام آباد کې یو پروګرام و چې هغه اول خو سرکار ښه پوره کوشش وکړ چې هوټلو والا، هالونو والا، سالونو والا دې ټولو ته ووایي چې دوی له به ځای نه ورکوئ، چې په هغې کې بیا د سپریم کورټ د وکیلانو د سپریم کورټ د سوري لاندې یو حال میلاو شو. په هغې کې هغه کانفرنس د تحریک تحفظ آیین پاکستان کېده. هغه هم چې یو ورځ وکړ نو په دویم ورځ بیا اسټیبلشمنټ نشه برداشت کولی. بیا په هغه کانفرنس کې لکه د خاقان عباسي غونده کې خلک، داسې د مهتاب عباسي غونده کې خلک چې د مسلم لیگ او د اسټیبلشمنټ ډېر د پخو ملګري او ټول عمر د اسټیبلشمنټ ملګرتیا کړې وه. بیا د تحریک انصاف ملګرو ډېر لویه مړانه وکړه، شاهد حقان عباسي ډېر لوی کار وکړو، هغه مصطفی نواز کوکر ډېر لوی کار وکړو، هغه مفتاح اسماعیل. او دا کانفرنس چې و دا د ګران مشر محمود خان چکزي په همت باندې، د هغه په مشرۍ کې، د هغه په جرأت باندې په اسلام آباد کې وشو. نو دوی د دغه کانفرنس د مخنیوي دپاره اول خو خلکو ته، هوټلو والا ته، هالونو والا ته ووایي چې دوی ته به حال نه ورکوئ. بیا د سپریم کورټ غونډه غټه اداره کې چې حال پیدا شو، نو هغه هم یو ورځ چې کانفرنس وشو نو اسټیبلشمنټ برداشت نه کړ او په دویم ورځ باندې هغې ته جرندې ولګولې. اوس وروره راشه دا ځینې خلکو ته په زه ورته یم په سپینه ږیره ورته د کوکاګانو د ماشومانو بیماري لګېدلې ده. د هغه کانفرنس دغه اهمیت نه ګوري چې دا کانفرنس کې داسې څه و چې اسټیبلشمنټ داسې بدې ورځې واغېسته. نو د اسټیبلشمنټ دا زاړه یاران چې دي دوی ګوره یحیی خان سره هم ترانه ویلې ده، دوی خو د 1 یونټ مشري ورکړې وه، هغه د باچا خان مشر رور چې و، الله دې بس رحم وکړي، هغه د 1 یونټ وزیر اعلی و ډاکټر خان صاحب. او بیا د مشرف سره هم دوی ښه زبردسته ترانه ویلې ده. بیا د ضیاءالحق سره خو ډېره خبره د بریتو ستاینې به یې کولې، او د هغه د بریتور پټوان به یې په خپلو حجرو کې په ټرکونو باندې په دغه باندې جوړوله. نو په ترانه دی نه دي خفه، دی زور اغسته په دې دی چې اسټیبلشمنټ زور اغسته دی. نو هغه دی له دا کار ورکړی دی، دا دنده ورته سپارلې ده. نو هلته کې په جنوبي پښتونخوا کې خو هلته په سموسو باندې ساتلي دي، په پکوړو باندې ساتلي دي. هغې چې د حولدار صاحب سموسه وخوري 3 ورځې د خوشحالۍ نه اتڼې کوي. ګوره حولدار صاحب په خپل لاس سموسه راکړه. خو زمونږ غاړې ته دا خوی په ناپوهۍ کې دغه دی، ځکه زمونږ دا خلک چې وو دی دا شی نه کو. هلته کې بلا اتحادونه جوړ کړي د ګران مشر ته. بیا په دغه کانفرنس دوران کې هغې د پښتو اکیډمۍ باندې هم حمله وکړه چې د ګران مشر توجه اخوا کړي، خو هغه هم ملګرو هلته همت وکړو او دغه یې کړو. نو دا اوس دې سرې مخې ځکه اخیستې چې کانفرنس خو وشو، او د هغه کانفرنس اعلامیه چې ده نو سیاسي پنډتانو، سیاسي پوهانو، سیاسي بالغانو خو به په اعلامیه خبره کوله چې په دغه اعلامیه کې داسې څه و چې د اسټیبلشمنټ یې دومره پریشانه کړی و. نو نه، زمونږ ډاکټر صاحب هم یا ډاکټر صاحب خانداد کاکا په سپینه ږیره په سره مخه راغلی وه، مخ به یې پټ کړی وی، وشرمېدو په سپینه ږیره را باندې د ماشومانو ناروغي لګي. نو یا ډاکټر صاحب مه کوه که نه، او که نه زه خو دې نوم نه علم په ما ګرانې، خو په سپینه ږیره در باندې د وړو مرض لګېدلی دی. تا خو به وی چې د اعلامیه کې داسې څه و چې دا اسټیبلشمنټ یې داسې پریشانه کړی چې هوټل والا ته وی چې ځای به نه ورکوئ. په دې اعلامیه کې داسې کومه خبره وه چې هغې اسټیبلشمنټ دومره وارخطا کړی و چې هر ممکن کوشش یې وکړو چې د سپریم کورټ په ودانۍ کې هم دا کانفرنس پرې نه دی.
نو ته رالې نو ته هم د وړو سره پرلت و او سرې مخې واغتې سورګل یار خو مې دی د اسټیبلشمنټ یار هغه خو په هر دور کې الټه ورته ناست دی د بلې غاړې نو څیزونه ورته اړولي ښکاري که د قبایلو په پښتونخوا کې شمولیت و بله دغه مولانا صاحب وایي د اوبو د چولستان یا مولانا صاحب ته د دغه مولانا صاحب ښه زه احترام کوم بد ورته نه وایم خو ته د 1993 د اوبو معاهده ولې نه رالې هغه ساحل صاحب چې وایي د ګنګه خړو د ټیکونو ارمان تا به سین خرڅ کړو د سره یاره هغه وخت کې دا ساحل صاحب دا نظم لیکلی وی ما درته وی اسلام آباد ته مه او خدای خبر چا کې د نظره یاره دی په موږ نه و لیکلی دی خو په تاسو لیکلی مولانا صاحب نو د اوبو هغه د 93 معاهده راواله نو خبر به شي چې د اباسین اوبه چا خرڅې کړې او دغه د ساحل صاحب شعر تاریخي ثبوت دی چې د ګنګه خړو د ټیکونو ارمان او تا باسین خرڅ کړو د سره یاره او خلک جوړې ته راکاږي لوړه او تا راښکه لوړې ته جوړه یاره نو تاسو ټول عمر لوړې ته جوړه راښکلې ده خلک هم ډېر ښه پېژني کار مو اوس معلوم د زمانه بدله ده پخوا و تاسو چې به وې نن د که سبا دی دا مال د زرغون شاه دی اوس د ټکنالوژۍ دور دی خلک په هر څه پوهېږي په هر څه خبر دي نو ستاسو په سره مخه موږ پوهېږو چې دا تاسو لکه بدې ورځې په خپله نه یې اخیستې تاسو له چابک درکړی دی چې لکه سینټ ته م واستولی په پردي سیټ باندې او تاسو بیا هم دا د اسلام آباد په کانفرنس د خلکو توجه نه اړوئ نو دا خو خبر نه ده که نه نو هغه وی راغلی خو خالي خالي لاسونه دروغجنه دروغجنه نو دروغجنې موږ ته وي که چا ته وي تا ویل چې تاله به تصویر د جانان نه وړم کم دې پې د سرو وینو رنګونه دروغجنه دا ساحل صاحب چاله لیکله ما جواري کړه جوارګره یاره خو به مې نړې د زړه سره یاره هغه سپرلی فطرت دې څه شو تا چې به ما ته ویل یاره او د ګنګه خړو د ټیکونو ارمان تا باسین خرڅ کړو د سره یاره بیا دې په قبایلو هم راګټ کړه بیا دې ورسره ترمیمونه هم وکړو بیا دې اردو د پښتنو د صوبې قومي ژبه کړه نو اوس مونږ خو پرېږده که نه هلکه تا نه څوک تپوس نه کوي چې دا په میډیا بندیز لګېدلی په دې ستاسې نظر دی ته ولې چپه خوله ناستې ته خو هم د قاید جمهوریت دغه یې که نه پیروکار یې دا کومه ورانه چې روانه ده په 11 سیټو چې دا ناجایزه حکومت جوړ کړی دی په دې ستاسې نظر دی نو ته خپل کار دې پرېښی دی په ترانه پسې شي ترانه خو به وایو د هغه خو دغه یو حربه وه چې په موږ به د غدار او د پلاني او د ډنګري فتوه ولګوله او اور به یې بل کړ هغه لار م ولم بنده کړې ده ګران مشر زنده باد په خپل کور کې په خپلو خلکو راګیر کړي دي ګران مشر ته ډېر ژوند غواړو محمود خان زنده باد پښتونخوا ملي عوامي پارټي زنده باد عمران خان زنده باد د عمران خان میړني او غیرتمند کارکنان زنده باد او تاسو کینئ دغسې زنګ به مو وخي مخکې هم زنګ والیې بیا هم زنګ والیې او بیا به هم زنګ وخي تاسو نه سیاسي کارکنان پاتې او نه سیاسي مبارزین پاتې تاسو به دغه یو ټوپی په سر کوئ دا ټوپی خو د زړه نه عقل خوري د خدای مسلمانانو زمونږ د صوابۍ یو وکیل صاحب به وی چې یو سړی دا ټوپی په سر کې یا نسوار کې هغه کې پی ایچ ډي کړي مې ماته انپړه ښکاري